السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز دا دی چې د عمران خان ریشه د پی ټی آی چیرمنۍ واغستل شو او د عمران خان خور له د پی ټی آی چیرمنۍ ورکړل شو د کې څومره حقیقت ته په دې باندې هم خبره کو بل شیر افضل مروت لندن نه واپس راتلو سره یو د بنک بیان کړی دی یو د بنک اعلان کړی دی په هغه باندې به هم کمپلیټ خبره کو بل سایفر کیس چې کوم دی دا هغه هم نن فیصله ده نن د سایفر کیس حواله سره چې عدالت کوم حکم جاری کړی دی د عمران خان د پاره یو قسم له خوشخبری هم ده په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو بل جج عامر فاروق حکم جاری کړو چې عمران خان د خپل بچو سره خبرې وکړي خو بیا هم عمران خان خپل بچو سره خبرې نه دي شوی جج په دغه حکم نوټس اغشتل چې زما په حکم مطلب جج چې کوم حکم جاری کړو د اډیاله جیل حکام ولا چې تاسو د عمران خان ته دا سہولت ورکړي چې عمران خان خپل بچو سره خبرو کې خو عمران خان تر اوسه پورې خپل بچو سره خبرې نه دي کړي نو په هغه باندې جج چې کوم دی نوټس جاری کړی چې تاسو ولې د ما حکم نه منئ عدالتي حکم ولې نشي منل کېدی په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ټونه پهله به شیر افضل مروت حواله سره خبرو کو شیر افضل مروت لندن نه واپس راتلو سره بیان جاری کړی دی چې د ملک دوه ډیر اهم ترين کسان چې کوم دی هغه پی ټی آی کې شاملېدو ولدي دا اوس کم کسان دي د حواله سره شیر افضل مروت پوره ډیټیل نه دی بیان کړی خدای کمپلیټ ویلي دي چې دوه داسې کسان دي چې هغه د ملک ډیر اهم رهنما دي او هغه پی ټی آی کې ډیر زر شاملېدو ولدي اوس دا سوق دی د براتلون کې ټایم کې پته لګي بل طرف ته شاه محمود قریشي دا بیان جاری کړی دی چې پانسی می قبول ده پانسی بشم خو عمران خان خلاف بیان ورنکم د عمران خان سره بغداری ونکم د عمران خان خلاف په پریس کانفرنس ونکړم جی بل نو مې باندې چې کم کسان گرفتار شو د غي حواله سره یو لیډي وکیل ده چې هغه ویلي چې نو مې دی رابیا ویلي دي چې زبد هغه کسانو کیس مف لړاوم کم چې په نو مې واقعیت کې ملوث دي او هغه بې ګناه گرفتار شوی دي بل عمران خان انسداد دهشتګردي کیسونو کې نن ضمانت او چې هغه ضمانت ونو شو او ځکه چې جج صاحب نور راغلی جج صاحب پچوټیو او دغه فیصله په 14 تاریخ باندې اوس کېږي دا کم انسداد دهشتګردي کیسز چې په عمران خان باندې دي نو دا غي ضمانتونه هم راښتل دي چونکه ضمانتونو کې ایکسټنشن دي چونکه عمران خان الریډي په جیل کې د خنور کم کیسز دي نو چې بیا د عمران خان وکیلان وایي چې دغه سایفر کې عمران خان رها کیږي چې بل کیس کې گرفتار نشنوي ولا مخکې نورو کیسونو کې ضمانت راخلي نو پرون د عمران خان انسداد دهشتګردي کیسونو کې ضمانت نه راشوي نو کو نن چرې د سایفر کیس فیصله کیږي او د عمران خان په حق کې راضي عمران خان رها کی دی شي په سایفر کیس کې نو بیا په انسداد دهشتګردي کیسونو کې رانیسي ځکه دا غي ضمانت پرون نه دی ملو شوی دا غي چې کم جج وغاچ راغله نه د چټای باندې وو بل نن چې کوم د سایفر کیس اهم ورځ د سایفر کیس فیصله باندې کیږي او د عمران خان اته وکیلانو ته هم اجازه ملو شوې د عمران خان د پاره خوش خبری ده چې د اته وکیلان چې کوم دي چون کې غیبه اډیا لاجیل کې چې کوم عدالت لګیل تبزی او د عمران خان ډیفنس په کوي په دغه کیس کې د عمران خان بچو په کوي په دغه کیس کې د عمران خان طرف نه بدلایل پیش کوي په دغه کیس کې اته وکیلانو له الریډي اجازه نامه ملو شوې ده جی بل طرف ته په میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته زیرګرد شو چې عمران خان د پی ټی آی چیرمنۍ نه مطلب راغن دا عہده واغشتل شو او د عمران خان خور ته عمران خان خور ته دا عہده ورکړل شو د عمران خان خور به د پی ټی آی چیرمن ویجی چونکه د دې حواله سره د خبر حواله سره په سوشل میډیا باندې ډیر زیات ټرند کوي د عمران خان خور خپل میډیا ته دا بیان جاری کړی دی چې دا سه هیڅ قسم دا څومره هم خبرونه په میډیا چلی نو دا فیک دي او زما هیڅ کار نشته چې زه د پی ټی آی چیرمنۍ ولم د پی ټی آی چیرمن عمران خان دی عمران خان به تر سوچ عمران خان ژوند دی او د پی ټی آی چیرمن ویجی او زه هیڅ کله هم د پی ټی آی چیرمنۍ نه قبلوم عمران خان د پی ټی آی واحد چیرمن دی تر اخره پورې به ویجی نو دا سب ډیر سو او بل د فواد چودري حواله سره هم عدالت کې پرون پیشي وجي چې د فواد چودري کله پی ټی آی کې نو د پی ټی آی وکیلان او ډیر هله ګله په د فواد چودري د پاره عدالت تدل او پرون کله چې فواد چودري د پی ټی آی نه تللی نو پرون صرف یو خزه عدالت لتلی و چونکه اس قسم هجوم نو سره وکیلان نه میډیا نه عوام یک تنها یوازې عدالت له د فواد چودري تاریخ د پاره تلی وجي دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه والسلام